دی وی چې یو کس ته مو پیسې ورکړي دي قرض هم دی ورپسې د هغې دپاره موږ داسې وظیفه وښیه چې پیسې موږ ته راواپس کړي. ښه چا سره چا باندې د قرض د پیسې نه درکړي توان یا چېرته تا ته میلاو شوی دی، تا ته نقصان میلاو شوی دی، یا تا ته یو غم میلاو شو، یا تا نه پیسې ورکې شوې، یا غل و ډکو وولې، دا کاروبار کې د خلک وي هر یو مصیبت چې تاله میلاو شو او ته وایې چې د دې بهتره بدله الله پاک راکړي، یا به دغه شی الله درکړي یا دې نه بهتره بدله به درکړي. دې دپاره مسنون دعا ده دغه واوره ښه. دا به څومره وایي 7 ورځې به وایي هر لمونځ نه پس 7 پیرې به وایي هر لمونځ نه پس 7 پیرې 7 ورځې چې ووایي تعالی به دې نه بهتره بدله الله درکړي. یعنی کم غم درته میلاو دی، مصیبت درته میلاو دی، کم ځای کې د واده نه دی شوی، واده دې غوښتل ودې نه شو، کم یو تکلیف تا ته میلاو شو، پیسې در نه ورکې شوې، یا سړی ورک شي، موبایل ورک شي، هر یو شی چې کم نقصان درته روپۍ نقصان درته ورسېدو دا ووایه تا ته به د دې بهتره بدله میلویږي او دا په لاس په لاس په میلویږي او خلکو ته میلاو شوې ده. د دې یو وړې 2 واقعې بیانوم. مسعود اظهر صاحب فرمایي چې ما دغه وظیفه واورېدله حدیث کې. مسعود اظهر صاحب څه دی؟ جیش محمد. نو وی چې ما دا وظیفه ازمیلو دپاره وی چې چېرته څه منه ورک شي یا څه نقصان میلاو شي چې زه یې وازمه، وی چې اترو ولا وړه شیشه سي دا منه وغورځه فرش کې ماته شوه مدرسې کې. چې کله ما وویل چې دا دعا مې وویله چې ما وویله نو چې کله زه کلاس نه بهر راوتله، بهر یو کس ولاړو چې مسعود اظهر صاحب څوک دی، خلکو ورته چې دا دی، وی چې دا ما کېنه فلانکي سړي تا دپاره د عطر رالیږلي 7 عطر وو دومره وړې وړ. نو یو تبلیغي ملګری و هغه وویل چې ما نه چپل ورک شول، نو زه دکان طرف ته خپې ایبلې روان شو. نو دا دعا مې وویله چې دکاندار راته وویل چې دا چپل نوي واله او پیسې رانه نه اخیستې. په دې باندې مونږ ډېر ازمیښت کړی دی، ډېرې فایدې پکې حمله شوې. او نبي علیه السلام په وخت کې ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ازمیلې. ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې کله خاوند مړ شو نو هغه دې ورسره ډېره مینه وه، نو نبي علیه السلام ورته دا دعا وښودله. نو دې بدلې نه خواسته ویله نبي علیه السلام حکم وی چې د دې نعم البدل خو ماته نشي میلاوی دی، ما ډېر ښکلی ښایسته ښه خاوند و چې څو ورځې دا دعا وویله نبي علیه السلام ورسره واده وکړو 6 ورځو کې دننه. نو د ډېرې فواید دي، دا دعا هم زده کړئ. څومره به وایه 7 ورځې وایه 7 پیرې وایه هر لمونځ پس دغه دعا وایه، الفاظ یې صحیح وایه. د دې اهم الفاظ چې دا به کومنټس کې لاندې تحریر ته په شکل کې څه کوي ورسره ولګئ. اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیر منها. جی جزاکم الله. موږ سره نور ډېر ملګري